او ستا په کور کې تا چرګ ساتلی په قولنګي چرګ باندې پیستا او بادام خوري. چرګانو والا بدل کې څوک ناست دي ولې په چرګانو پیستا او بادام نه خوري؟ کوترو والا باجره نه ډوډۍ کوترو له تاسو په خپلو چې کوم دی په مړزانو باندې خرچه نه کوئ، تاسو په خپلو پیشوګانو خرچه نه کوئ، پیشو نه روزانه پی نه راوړئ. چې کومو خلکو کور کې پیشو ساتلې ده هغه د کور کې چې چا پیشو ساتلې ده هغه پیشو ساتلو والا هغوی خپلې پیشو له د میاشتې خرچه کوي. هغه یوه جینۍ وه غېږ کې ورسره پیشو ورسره ده، بلې سره هم پیشو ورسره ده. یو ترې تپوس کوي ستا د دې پیشو نوم څه دی؟ نوم چې ورته څومره په قدر باندې اخلي. زما د مسجد ملا ته خوی ملا را مخکې شه، قاري را مخکې شه، صوفي را مخکې شه. په خدای مې قسم وي نه مې نوم د ملا په قدر واغسته، نه مې د ملا د بچو قدر وکړو، نه مې د ملا د پلار قدر کړی، نه مې د ملا د بوډۍ مور قدر کړی، نه مې د ملا په خپو کې شلیدلي پیزار باندې خفګان کړی. هغه یو دی بلې ته وایي وایي ستا د دې پیشو د میاشتې خرچه څومره ده؟ ورته وایي 8000 روپۍ. اوس چې په کم کور کې یو پیشو د میاشتې 8000 روپۍ خوري او هغه کور والا د مسجد امام له د میاشتې 200 ورکوي، په دې قوم کې به پیشوګانې پیدا کېږي، ملا پکې نه پیدا کېږي. ستا کلي ته ډم راشي په روپو باندې د روپو بیگ په خلک واړی، د روپو بیگ په خلک واړی. لاشي او مکه نکالا چې کومې نه تا اجرا راوستی په هغې د روپۍ شیندلې، خدای دې خفه کو، ترپکې درته ووالې، الله دې خفه کو، پیغمبر دې خفه کو، نکاح دې منحوسه کړله او مکه نکالا د خپلې محلې د مسجد امام راولي او هغه ډم چې راولي د هغه نه 2 ګاډي مخکې 2 تې وروستی ټوپکمار ورسره وي چې چېرته دې دغه ته څوک څه ونه وایي، چېرته زما دې مهمان ته څوک څه ونه وایي، څوک یې په عذاب نه کي، څوک یې ونه چیړي. د دغه دم نه مخکې وروسته ګاډي ولئ ورپسې ځي راولي، د ګاډي خرچه بیله ورکې، د ترپکو خرچه بیله ورکې، میدان کې دې په یاران لوټل کوي. یو اجلاله په یو مجلس کې یو کس 45 ته 5000 روپو لوټونه ورکړل، 45 ته 5000 روپو لوټونه. او تاسو وګورئ په دې سوشل میډیا باندې یو اجره کې زما عزتمندو یو ډم ګډېږي او یو کس بیگ د روپو راواغېسته داسې په لاس یې نه شیندي، هغه بیگ یې پټرول له پاسه داسې ورواړه. او مکه نکاله چې د مسجد مولا لاړ شي نکاح وتړي نو ملا صاحب ته 1500 روپۍ 1000 روپۍ په لاس کې کېږي. استاد جي لار خو ته معلومه ده خو نه څوک در سره ولېږم، څوک در سره ولېږو کوتلی شي، څوک در سره ولېږو. دا تاسو ټولو مولانو سره کړي دي، خفه کېږئ مه. او زه دې خلکو ته وایم تاسو به دا تمه ساتئ چې د مسجد مولا به زما سپاره شو خدای شته کوم وکړي په څه وکړي. زه یو ځای کې وم بیان کو، زمانه مخکې یو مفتي صاحب بیان وکړو، هغه ویل علما به خلک ځان سره جنت ته بوځي، د اسمان د ستورو برابر الله مورتي قف علی باب الجنه، د جنت په دروازه ودرېږه، ته سفارش کوه ځان سره خلک جنت ته بوځه. چې زما تقریر رالی ما ته تپوس کو ای خلکو د چا چا تمنه چې د مسجد مولا د مدرسې استاد به ما ځان سره جنت ته بوځي، ټولو لاسونه اوچت کړل. ما اوس راته ووایه د سړیتوب کار په تاسو کې چا کړی؟ د مسجد د مولا په بوډا پلار څوک خفه شوی؟ د مسجد د مولا د معصوم بچي په خپو کې شلیدلي پیزار باندې څوک خفه شوی؟ ته به څه تمه کې چې واده له لاړ شي شادي حال کې یوې مجمع وریجې ته 2 غنټې انتظار کې او اجي صاحب چې جماعت ته راشي د خپلې محلې د مسجد امام ته 2 منټه جمعې ته انتظار نه کوي. ولاړې استاد جي مونځ په ټایم کوه، استاد جي مونځ دې اوږد کو، استاد جي مونځ دې لنډ کو، استاد جي سجده دې اوږده کړه. پردي خیرات له چې لاړ شي نو 300 ځل خو ورته 300 ځل خو ورته دعا وکړي، یو راشي لاس په اوچت کو، بل راشي لاس په اوچت کو، بل راشي لاس په اوچت کو، چې مجمع راځي ولې دې ستړي شوي هغې ته نه تنګېږي خو د مسجد مولا ته په جومات کې تنګېږي.